الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نبی علیہ السلام د سیرت او په نبی علیہ السلام باندې چې کوم صحابه او ایمان راوړو ابتدا د اسلام کې د هغه کسانو چې د هغه په مکه کې څوک نو د مکه مشرکین او د مکه سردارانو چې کوم ظلمونه او ستمونه کول د هغه ذکر شروع دی. په هغه کې یو صحابي هغه د ابو فقیه جوهانی رضی الله تعالی عنه چې دا د کنیت یسار نومې دی. د کنیت د نوم نه ډیر زیات مشهور شوی او نو ځکه کنیت هغه مقدم دی په نوم باندې. او د صفوان بن امیه غلام چې د بتنه انتهایی ظلمونه هغه کول چې د هغه ظلمونو صحت وغیره هغه نو چې په خپو کې به ورله رسۍ واچوله او به تړو او بیا به ولا په دغه تړلو خپو کې په هغه کې به ولا بیړۍ واچوله او په د عربو په ګرمۍ کې د ماسپښین په ټیم کې به هغه نور ته هغه به سملولو او ګټ به یې پنه کېښودو او ورته به وي چې په دې حالت کې هغه مړ شه یا خو د دې حالت نه واوړې د ایمان پرېږده او یا په دې حالت کې هغه مړ شه. و چونکې چې کله ایمان هغه الله تعالی زړه ته ورکوز کی او هغه په صدق سره یو انسان هغه کلمه ووایي دی په اسلام په دایره کې داخل شي نو که په ده باندې هر څومره سخته راشي نو دی هغه سخته برداشت کولو ته تیار دی، خو لیکن دی د ایمان نه رستو کېدلو ته دې ته چېرته دی تیار نه دی. نو هغه به پرې نه دومره ظلمونه کول او د دې سره سره وایي په مرۍ باندې به یې ورله زور وکړو، دومره زور به یې وکړو چې بس دی ختم شي، یعنی چې دی مړ شي. وایي یو ورځ دقه شانتې د ګرمۍ په موسم کې دی د امیه یعنی د خپل رور امیه د خپل مالک دغسې په ګرمۍ کې خپو کې وله بیړۍ اچولې دي او سملولی دی او د پاسه یې پرې نه ګټه اومه ایښې ده، غټ ګټې پرې نه ایښې دی چې ونه خوځي او په مرۍ ورله زور وکوي. او په دغه دوران کې د ضرور ابی بن خلف هغه اومه راغی چې وی قتل بجای د دې چې په ده باندې رحم وکړي چې دا د دې غلام دی نو ورته وی چې نور ورله په دې مرۍ باندې زور وکړه چې څوک د محمد ملګرتیا کوي چې د هغه د ملګرتیا نه دا خلک هغه صبر شي. نو دومره زیات ظلم په ده باندې هغه شوی و او چې کله د دې دواړو وروڼو دغه مشوره وه په دغه دوران کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه په لاره باندې تېرېده چې ویلې ده چې هغه په دومره سختو حالاتو کې دی، په تکالیفو کې هغه خپل ژوند تېری نو هغه یې ترېنه واغستو او آزاد یې کړو. او دقه رنګې بله یوه زنانه ده زنیره رضی الله تعالی عنها چې دې عمر په ابتدا د اسلام کې ایمان راوړی دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وینځه وه، چونکې عمر رضی الله تعالی عنه هم له هغه وخت کې ایمان نه و راوړی نو په دې باندې به یې ظلمونه ستمونه کول. ابو جهل به پرې نه عمر ظلم او ستم کو او نور چې کوم د مکې څومره عمر هغه قریشو سردارانو مشرانو نو هغې عمر په دې باندې په ظلم کولو کې څه کسر او څه کمې هغه پرې ایښې نه و. د دې په باره کې راځي وایي دومره ظلم به یې ورسره کو او دغې سردارانو به وي چې که چېرته دا اسلام ډېر بهتر وي نو د زنیره به زموږ نه دې به سبقت زموږ نه اسلام ته نه و کړی، یعنې دې به ړومبی اسلام نه و راوړی، موږ به ړومبی په اسلام کې داخل شوي. نو دا خبره به یې د دې دپاره کوله چې دا اسلام العیاذ بالله دا
یو ډیر بیکاره څیز دی چې دا ته ولې قبول کړی دی او د دغه د قبلولو د وجې نه د تا ته دا څومره تکالیف را رسیږي وجه هم دکه چې تا اسلام قبول کړی نو دومره زیاته به وله او ورسره به دا شانتي خبرې کولی چې ستا د اسلام راوړل دا ډیر بې ځایه دي تا ته د تکلیفونه در رسي هم په دغه وجه باندې چې تا اسلام قبول کړی دی که اسلام بهتر وي نو موږ به اسلام قبول کړو خو لیکن العیاذ بالله ثم العیاذ بالله هغې د اسلام د مزې نه د اسلام د لذت نه او د اسلام د طاقت نه څه خبرو چې دغې د اسلام طاقت هغې بیا دغه خلک کوم ځای ته هغه ورسول نو د دې په باره کې دغه د سوره احقاف 11 نمبر آیت نازل شو چې دی کله زنیره رضی الله تعالی عنها ته داسې قسم نسبت وکړو چې ستا د اسلام راوړل د صحیح نه دی یعنی د اسلام هغه صحیح نه دی العیاذ بالله د دې نه دا معلومیږي چې الله تعالی چې ته ایمان ورکوي نو د هغې دپاره مالداره کېدل د هغې دپاره د مال او دولت صاحب ثروت والا کېدل دا شرط نه دی بلکې اسلام ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ابتدا د اسلام دا د غرباو نه شوي ده وسيعود غرباء قریب ده چې دا به بیا واپس هغه غریبان خلک فقیران خلک هغه خلک په چې کوم دي نو هغې به د ایمان کې هغه به په حالت د ایمان کې به پاتې شي نو د دې خلکو دا ذهن و چې ایمان دا صرف الله تعالی هغې خلکو ته ورکوي چې هغه څه وي مالداره وي چونکې داسې نه ده ځکه به دغې خلکو به څه وي نبی علیه السلام ته به یاره موږ په تا باندې ایمان راوړو خو چې د تا سره څومره دا غریبانان دي د ځانه لرې کړه دا به د نبي علیه السلام ته یو شرط پیدا کېښوده چې د غریبانان د ځانه لرې کړه دي وشړه نو بیا په تا باندې ایمان راوړو چونکې نبی علیه السلام ورته دغه نبی علیه السلام دغه روایت ورته بیا وړاندې کړه چې بدأ اسلام غریبا وسيعود غربا چې د اسلام ابتدا هم د غریبانانو نه شوې ده یعنی هغه ناچارو خلکو ابتداء اسلام راوړی دی چې د هغې خپل سوکنو او ظلمونه او ستمونه پرې نه شو چې د هغې ظلم او ستم د هغې څه انتها نه وه د دغې وجې نه چې د ټولو نه سخت عذابونه تکلیفونه زنیره رضی الله تعالی عنها ته میلاو شوي او دومره سخته سزا یې ورته ورکړې وه چې د سترګو نظر هغه یې لاړ ختم شي نو چې کله د سترګو نظر ختم شو نو دوی وی چې لات او غوزا څه وکړله د هغې عبادت یې نه کوو نو هغه والا نظر ختم نو دوی به وي په هغې ړندو سترګو باندې په هغې د نابینا والي په حالت باندې به دی دا ووي چې هغې ته دا پته نه لګي چې چا زما عبادت وکړو چا زما عبادت نه دی کړی او هغې زما چې دوی زما دغه ختم کو نظر ختم کو زما بینایي ختمه کړله نو په دې باندې به هغه خلک نور غوسه شي او دغه ابو جهل ورته ووي چې که ته په صدق سره ستاسو د دین او اسلام په صدق سره وغواړه د هغې الله نه وغواړه هغې الله چې هغه الله ستا له څوکې دوباره سترګې راکړي وایي الله ته یې لاس اوچت کړلو چې کله الله ته لاس اوچت کړلو چې الله تر اوسه خو دې یا راکولي یا نه اوس خو ستا په نوم باندې راته غیرت هغه چې کوم دی نو ودرو او الله نه یې سوال وکړه الله ته یې لاس اوچت کړل الله نه یې سوال وکړو نو الله ذات چې کوم دی نو هغه په غیرت کې راغی او هغه غیرتي ذات دی نو دکه زنیره رضی الله تعالی عنها ته الله تعالی هغه بینایي هغه واپس راوستله چې بینایي ورته واپس راوستله نو ورته یې وویل چې ای له عینه زه تا وینم چې ته دا کار کوې زما بینایي مال الله تعالی واپس راکړه دا د اسلام هغه ابتدا وه چې دا د تکالیفونو او دغه مصیبتونو کې ابتدا د اسلام شوې ده نو آیا دی به څوک د چا د زړونو نه وباسي بلکل نشي ایستلی د هغې ښکاره مثالونه هغه معلوم دي خلکو ته ښکاره دي اظهر من الشمس دي د نور نه سوا ښکاره دي د هغې هغه مثالونه
چې اسلام الله تعالی په حقیقت کې د چا زړه ته کوز کی هغه بدن ته ټوکړي ټوکړي هغه به ایمان نه رستو نشي. نو زنیرا رضی الله تعالی عنها ته الله تعالی هغه نظر واپس ورکړ، ورته ای لعین ته ما تخکاری چې تاسو څه عمل کوي، ته دا کار کوي، ته دا کار کوي، ته دا کار کوي. چې کله دا ولید نو چې ای وګوره دا محمد خو دومره تیز جادوګر دی، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، چې هغه ته څوک هغه ول سترګو هغه نظر په دوباره باندې په سحر او په جادو باندې برابر. نو دا هغه د زنیرا رضی الله تعالی عنها هغه تکلیفونه چې په اسلام کې هغه تیر کړی دي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا ولیدله چې ته نو دای امه واغستله او دای آزاد کړله. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څومره امه تقریبا 10 یا 12 کسان هغه ذکر دي چې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغستیم دی آزاد کړي امه دي، چې په هغه کې دغه بلال رضی الله تعالی عنہ دی او دکرنګي ابو فقیهی جوهنی رضی الله تعالی عنہ دی او دکرنګي یو عامر بن فهیره دی، زنیره ده، نهدیه ده او نهدیه او د نهدیه لور ده او لبینه ده او مومله ده او ام عبیس ده، ټول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغستی او آزاد کړی دي. وی یو ورځ ته پلار وی چې بچي داسې کمزوري دي اغستی دي که چرته داسې دي اغستی چې هغه طاقتور کوي ان هغه بستا سنا سپکار راغلی. پلار ته وی چې پلار ما د سغرز د پر اغستی دي هغه غرض ماته معلوم دی. دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اومو دا چې څومره وینځي اغستی وي د دې په باره کې چې د اسلام ته هغه څومره اومه فائدہ ورکړي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه اومه سپټ پنا نه ده. نو څنګه چې د مشرکینو د اسلام سره حسد او د اسلام سره دشمنی او د اسلام او په اسلام کې مسلمانانو ته تکلیفونه رسول، د کرانګي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د لاس الله تعالی اسلام ته څومره فائدې رسولې، څومره خیرونه رسولې دي چې د هغه اومه شمیر هغه نشته ده. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې ما په کوم غرض اغستی دي هغه غرض الله تعالی ته معلوم دی. نو د دې په باره کې دا سوره لیل د هغه د 15 واخلې تر 11 پورې دا چې څومره آیاتونه دي تر اخره پورې تر 12 پورې هغه آیاتونه الله تعالی نازل کړ چې په هغه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو ویل شلو چې یعنی متقی لفظ یعنی اتقی لفظ چې کوم دنو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه استعمال شو چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو دا د ټول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دي. او چې څومره امه مسلمانانو په هغه کې څومره امه تکلیفونه چاته رسیدلي دي نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا هغه غستې یا د هغه سره همدردي کړې ده، هغه د ظالمانو د ظلم نه خلاص کړی دی. په دې وجه باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په تمام صحابه کې نبی علیه السلام نه بعد گویا کې د دې امت د ټولو نه لویه مرتبه هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چې څومره یعنی په هر سخت حالاتو کې په هر مشقتونو کې په هر تکلیفونو کې هغه د نبی علیه السلام هم سفر هم دی هم حضر هم دی چې هغه د نبی علیه السلام نه یو ساعت هغه لري نه تیر کړي او ټول خپل مال جان هغه ارسي چې کوم هغه په اسلام باندې خرج کړي دي. دا د مسلمانانو سره د ظلم د زیاتی او د مسلمانانو سره چې کوم خلکو هغه همدردی کړي وا دا هغه او ان شاء الله راتلونکي درس کې به د نبی علیه السلام سره چې دغه خلکو نبی علیه السلام ته کم یو دغه وتړوان دي کړو چې راکتا یعنی زمونږ د پاره دا او کو یو کار یو تړوان دي کتا دا سه کار وکړو او هغه حقیقت کې صحیح وي نو موږ په پتا باندې ایمان ورو ان شاء الله د هغه ذکر به په سبانی درس کې